الله الرحمن الرحیم فکذبوه پس قوم تکذیب کو د نوح علیہ السلام فنجیناه پس نجات ورکو نوح علیہ السلام تا ومن معه او هر آغا چاته فی الفلک چکشتے کیو وجعلناهم خلائفا او اگر ظلمنگ دی جانشین دزمکی واعرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرکم کرل هاغ خلق چې دروغي ګڼل احکامات زمونږه نخي زمونږه فانظر وګوره کیف کان چې سرنګ شو عاقبت المنذرین انجام د يرولو شو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم د نوح علیہ السلام نه پس بیا مونږ راولېږل نور انبیا خپل اقوام ته فجاءوهم بالبينات طول راتلو غړو فخکار ثبوتونو سره فما كانوا ليؤمنوا وسنو قومون د دې چې ایمان یې راوړی وي بما كذبوا به من قبل زکه چې هغه د مخکې نه دروغ ګڼلیو كذلك هم دارنګ نتبع على قلوب المعتدين مونږ مهر لګو پزړونو د حد تیریدونکو باندې ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا د هغې نه پس موږ موسی علیہ السلام راولېږو وهارون او هارون علیہ السلام الى فرعون وملئه فرعون او د هغه مشیرانو ته بآیاتنا فښکاره احکاماتو فاستکبروا پس هغې ځان لوی وګڼو وکانو قوما مجرمین او دا یو قومو د مجرمانو الله باغوی پیغمبر علیه السلام د نوح علیہ السلام د ښکارا دعوت نه پس چای کې مونږ دوه خبرې کړې وي واضحه چې الله پاک چې مبلغ را لیږي رومبانه مبلغ پیغمبري بیا د خلیفګانی یعنی داغه صحابي بیا د اغې نه پس کم دینو اغا د امت علماي او صالحین نو پای کې الله دوه کواله ټیک دي ځکه چې الله پاک د نوح علیہ السلام په باره کې موږ ته دوه کوالټو ذکر وکړو یو دا چې په هغې کې بهادري سیوای هغې نډري هغې کې بولنس سیوای لکه نوح علیہ السلام خپل د بال بچ سره یو اتیا کسانو ایمان راوړی او قومي د اسرائیلي روایتو مطابق 19,000 یا 10,000 کسانو او نوح علیه السلام هغې ته وی زه به خپل دعوت ورکوم او که چېرې تاسو زما د بلنې او نصیحت نه تنګ یې نو تاسو ته اجازت دی تاسو ما ته تدبیر جوړ کړئ ماله ټایم مه راکوئ ماله مهلت مه راکوئ زه ستاسو نه ټایم نه غواړم دا هغه لومبې ضرورت دی د حق د رسولو دپاره چې څوک هغه د دین مبلغین هغه د حق په رسولو کې ړومبني د چا خیال ساتل نه دي پکار بس د الله او د رسول غوټه خبره کول غواړي وای الله او رسول دا وی دی به خپه شي هغه به خپه شي دی به دا وی دی به هغه وی نه الله وی نوح علیہ السلام دا شی نه وکړي او دویم په زړه کې به لالچ نی چې بای کچری زدا سه وکم نو اسنه چې ماته دا نقصان شي ماته دا نقصان شي بیا هغه حق نشي رسوله ځکه چې نوح علیہ السلام وته تاسو نه پیسې هونه وړ چې زه یاري کوم په دې باندې چې زما پیسې به کمی شي مال به الله اجر راکړي او د الله اجر د ټولو نه بهتر دی الله وی فکذبوا هغې باندې دې خبرو اثر اونکو فنجیناه نو پس نجات ورکو مونږ نوح علیہ السلام ته ومن معه فی الفلک او هغه چا سره هغه چا چې په کشته کې هغه سره ناستو د کشته په باره کې د هود علیہ السلام پورا تفصیلی واقعات چې کوم دین هغه سورہ هود کې را روانه ده د نوح علیہ السلام پای کې به ان شاء الله سلوغ ذکر وکړو مونږ به مخکې کړو الله پاک ومن معه فی الفلک چې هغه سره سو کشته کې ناستو نوح علیہ السلام خلاص کو او هغه مخلاص کو اوس په دې کې یو ډېر ښکلې غونډه کې نقطه هغه تفسیر ساوی کی چې کوم دین راغستې را چې کله نوح علیه السلام کشته ته وخته خلک یې ورته وخه جو ټول تیار شو یو ناشنا کس پکې مروخته او دا هغه چې کله نوح علیه السلام له اطلاع ورکړ شو شیطان هغه شیطانم کشته ته راوخته نوح علیه السلام وته غرق شي ستاد لا سمونږ دور مصیبت کی راتی او ته بیا کشته ته راخدلې دا ټول خلکو باندې دا چې غرق شو دا قهر چې نازل شه دا خو استاد د لاسه نازل شه هغې د وینې سیدي کوز کې او ته نوح علیه السلام ما سره کوزې زه برته یو 15 خبرې داسې وکړم چې درې برته اوس وکړم او دوه راته نه کوم چې به ستا د عمر ډېر پکار راشي ما پرېږده ځان سره ما مه کوزوه
نوح علیہ السلام یاریان الله پاک وته وحی وکړه نوح علیہ السلام د توای دا چې کوم بیانې دا مو بیانوا خدا چې کوم نه بیانې دا دوه خبرې راته وکړه دا درې راته مکه خدا دوه خبرې راته وکړه نوح علیہ السلام وته دا ټیک د پریدم دی خو په یو شرط پریدم دا چې کوم دوه خبرې ته پټې دک راته وکړه دا درې راته مکه او ته نوح علیہ السلام دا خو زما جمع پونجي د ټوله په دې باندې خو زما ټیم تیریږي خو بس ټیک د نو زندګۍ سوال دی زندګی ډیره خوږه او الله پاک دی وخت په قهر دی او که پاتې کېږم نو بس مام د خلکو سره یو ځای کوي صحیح ده کومه ده تا نوح علیہ السلام پرې خو بس ویدلم ځای ورکړي وته وی ستا د امت او آینده امتونه تر قیامته پورې چې زه بربادوم نو ډومبنې ولې زه په زړه کې هیرس واچو ډومبنې هیرس دی څنګه ولې زړه کې واچو ما دی حق منی هو حق ورکوي نه دی وی د پلار می حق شته خو نه منم د خور می حق شته نه منم د مور می حق شته نه منم خاوند وی د ښځې می حق شته نه منم ورور وی د ورور می حق شته خو نه منم زه به څه کوم داسې ټول حقونه دی د هغه ځای نه راولي تر اخره پورې دی وی هر یو وی باید د حق شته بالکل زه منم قرآن کې راغلی دی خو ورکوم یې نه ګوري زه به څه کوم دا هیرس ولې زړه کې واچو نو چې یو سړی اقبال جرم وکړي نو خو د سزا مستحق شي بیا د ومنو ځکه چې د هغې بیان نه کول خو الله چیلنج کول دی بیا او په دنیا کې چې موږ څوک چیلنج کړو چا قانون چیلنج کړو نو بیا څه کوو بیا موږ چې کله هغه خلک چې هغه قانون باندې امپلیمنټیشن کوي هغه ووینو بیا موږ خپلې ښځې ته هم نه ګورو او منډې وهو ځان خلاصوو او دا خو بیا د دنیا رینجر او د دنیا پولیس خو نه دی چې تا به پرېږدي الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام شیطان ورته وایي دا غړومبنی لالچ دی چې زه وله په زړه کې دا لالچ واچوم چې که چېرې دا حق د ده له ورکوې ستا به څه پاتې شي نو د هیرس د لاسه زه خلک غر کوم او دویم وطول العمل زه وله اوږده اوږده امیدونه واچوم ودم مړه دا خو د دنیا زندګي پاتې را دا خو له ستا ګیره توره ده دا خو له تا کونټۍ نه ده راغستې دا خو له تره بل چا پته باندې توبه به وباسې که نه اوس سود کوه رشتې ماتوه حقونه مه ورکوه ګاڼې کوه پردي نقصانات کوه بیا به آخره کې توبه وباسې بس پیر سے بدنه جوړ شي د جومات ګوټ کې به کېنې او دا اندازه نه لګي چې دا هر څه اختیار د چا په لاس کې ده او د الله په لاس کې دی او الله خدا نه دی ویلي چې سړی به بوډا کېږي نو پس دا یې نه پرې مرګ راولم بوډاګان پاتې شي ځوانان لړ شي دا دوه خبرې دي په دې باندې به زه ستا دا قوم مې په دې باندې غرق او تر اخره پورې به زه دا چل کوم نو نوح علیہ السلام خپل کشتۍ کې چې کوم خلک ناست وو هغوی ته وویل وورئ که چېرې تاسو د شیطان په دې دوه خبرو کې مخالفت وکړئ لږ په لالچ باندې او لږ په دې اوږدو امیدونو باندې کنټرول راولئ نو د ده نه به خلاص شئ کنی که چېرې تاسو دا خبرې نه منئ نو ګورئ دا د دې وګورئ دی اوبو ته وګورئ دا چې کوم خلک یې وړو دکه البستاسو ومي الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجعلناهم خلائفه چې کوم کشتۍ کې کېناست هغه موږ خلیفګان کړو جانشین مو کړو د ځمکې ځکه چې د آدم علیه السلام چې کوم اولاد و بس خو ختم شو بس هغې کې یو اتیا کسان پاتې شو چې هغه د نوح علیه السلام حیلخانه وه په دې وجه نوح علیه السلام ته آدم ثاني وي وارقنا الذین کذبوا بآیاتنا غرق کړل هغه کسان چې دروغ یې ګڼل احکامات زمونږ فانظر کیف کان عاقبة المنذرین نو وګوره که نه چې څنګه شو انجام د یرولو شو الله وایي مونږ دا خبره کړې وه چې درې خبرې په واقعه کې د پیغمبر دپاره تسلی د امت دپاره نصیحتي او د ګناهګارانو دپاره عبرتي او دمکی چې ګورې دا چل کومه دا چل به د سر ګورې وکړم الله وایي زما صرف دمکی نه بلکې پای باندې عمل مې عاقبة المنذرین وګورې هغه انجام د یرولو شو هغوی څه شو الله وایي ما غر کړل ثم بعثنا من بعده رسلا بیا د هغې نه پس موږ ډېر انبیا راولېږلو خپل خپل امتونو ته لکه چې زما دماغ کار دی چې خبره دا ما ډوم ډېره واغسته
بیا دا غینه پس منګه اولېګل ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم دا غینه پس بیا منګه انبیا اولېګل یعنی پر لپسې مولېګل خپل اقوام ته فجاؤهم بالبينات او ار یو کس کار دلایل وروړي الله وی زه به ثبوت خبر نه کوم په دې وجه په دنیا کې زه د انسان نبی ثبوت خبر نه منم دی چې کوم عقیده ساتي دی چې کوم کار کوي دی چې سم کوي خو په ثبوت سره به کوي زما ما وته دین په ثبوت سره لګل دی به کار په ثبوت سره کوي چې کله د ثبوتونه هغه زما ثبوت سره برابر شو دی وی او ما دا ثبوت وروړي زه تم بالکل دا ما در لګل دی خو مسله صحیح ده او کله د ثبوتونه هغه ارزي هغه مفادي او هغه د ځان نه جوړ شو نه الله پاک وی به ګوره خیر نشته فما كانوا ليؤمن دغه اقوام نو چې ایمان یې راوړی عادیان سمودیان قوم د نوح علیه السلام د لوط علیه السلام د هود علیه السلام او هغه چې نه دي ذکر شوي الله پاک وی بما كذبوا به من قبل چې هغوی د مخکې نه دروغ ګڼلي د هغوی په زړه کې دا اراده وه چې یو سړی چې کوم دی نو هغه پړي خو چې هغه پړه نه مني نو سر چل به ورسره کوي هغوی به نه به یې منو وروره موږ که د خپل بوتان منو او د پیغمبر که موږ له د ابو جهل هغه خبره وه چې سپوږمۍ راکوزه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سپوږمۍ راکوزه کړه ویې نه یې منمه دا جادو دی الله وی هغوی د مخکې نه په زړه کې دا فیصله کړې وه کذلک نطبع علی قلوب المعتدین الله وی دا د هغوی فیصله نه وه چې کم سړی ګناهونه کوي د ګناهونو نه لاس نه وباسي او په دې باندې ښه پوهې چې زه دا ګناه کوم سره د پوهې نه یې کوي نو الله وی زه به مهر د جباریت ووامه بیا هغه ته هر څومره دلایل حدیث او قرآن ورته راوړې هغه د خپلې ګناه نه صبرېږي نه هغه وی ګناه به هم کومه نیکۍ به هم کومه الله به مې وبخي الله وی لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء فی السلم کافه دغه کسان نه د یوې شي نه د بلې شي که ایمان ته را داخلېږې نو د سلم به را داخلېږې زما به ټول قانون یا منې یا به دې نه انکار کوې دا پکې نشته چې دا مې خوښ دی نو دا منم او دا مې خوښ نه دی دا نه منم الله وی دغه خبرې پکې نشته ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بیا ر دینه پس موږ موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون ته او دغه مشیرانو ته راولېږل بآیاتنا هیله مو ښکاره ثبوتونه ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څنګه چې تاله درکړي دي فاستكبروا هغوی ځان لوی وګڼه د الله پاک احکامات یې ونه منل دا ځان لوی ګڼل دي وکانو قوما مجرمین او دا یو مجرم قوم و مجرم قوم څنګه ځکه چې دي ته هر څه خو په پوره ثبوت سره رالو دي ته هر څه د الله د طرف نه خو په پوره دلیل سره رالو او الله ورته دا واضح کړه چې دا جادو او په معجزه کې څومره فرق دی الله وی د هغې نه پس دی انکار وکړو نو مجرمان هغه څوک دي چې هغوی حق زړه ته کوز شي خو د حق اقرار نه کوي خپل دنیایي مفاد یې په مخ اخیستي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې مشرکین مکه ته دې منافقینو د مدینې ته او دې یهودیانو د مدینې ته ووایه چې کچری دی د مخکنو اقوامو نه عبرت وانه غستو هغه کارونه چې هغه د الله خوښ نو هغوی به کول الله وله سزا ورکړه نو د دې سزا هم لرې نه ده دې له به هم الله پاک ډېره زر سزا ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم فکذبوه پس د خپل قوم دروغ وګڼو نوح علیه السلام فنجیناه پس هغه له موږ نجات ورکو ومن معه فی الفلک یو څوک چې هغه سره کښتۍ کې ناست وجعلناهم او وګرځولو موږ دا نور خلق چې منونکي وو خلائفه جانشین د ځمکې وارقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرقم کړل هغه کسان چې دروغ یې ګڼل احکامات زمونږه فانظر وګوره کیف کانا چې څرنګه شو عاقبت انجام المنذرین د یرولو شو ثم بعثنا بیا د دې نوح علیه السلام نه پس من بعده رستو رسلا الی قومهم انبیا راولېږل موږ خپلو اقوامو ته فجاؤوهم بالبینات ټول په ښکاره ثبوتونو سره رال فما کانوا لیؤمنوا نیو قومونه چې یقین یې پرې کړی وي بما کذبوا به من قبل چې د مخکې نه اراده د دروغ ګڼلو وه کذلک نتبع علی قلوب المعتدین دغه شانتې موږ مهر وهو په زړونو د زیاتي خورو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بیا ر دینه پس موږ راولېږل موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون او د هغه مشیرانو ته بآیاتنا په ښکاره ثبوتونو فاستکبروا پس هغوی ځان لوی وګڼو وکانو قوما مجرمین او دا یو قوم ګنهګاران فکذبوه پس دی دروغ وګڼو نوح علیه السلام فنجی